بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمی چې مود رسول الله صلی الله علیه وسلم نرویدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کعب ابن عجرہ ته وی ای کعب ابن عجرہ الصلاۃ قربان means دا د قربت ذریعہ د الله تعالی ته یعنی د منځ په ذریعہ سره یو انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي. کچری یو انسان وی چې الله رب العالمین ته نږدې شو د الله سره می تعلق صحیح شي نو د الله سره د تعلق د صحیح کولو لپاره بهترینه ذریعہ دا ده چې سړی دا لمینس کوي او په خپلې طریقې باندې په خشوع په خضوع په توجه سره لمینس کوي نو د په ذریعہ سره وی انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي. بلکې د ډېر د نږدېکت ذریعہ په منځ شي دا د سویدې په حالت شي انسان چې الله ته نږدې کیږي ځکه چې قرآن مجید چې الله تعالی فرمي واسجد واقترب تاسو سجدا وکړئ او الله ته نږدې شي نو د سجدې په ذریعه سره الله رب العالمین ته یو انسان نږدې کیږي او لمس چونکې په دې شي سجدې دي نو دا د الله ته د نږدې کولو بهترین ذریعہ ده. او دوام عبادت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې وصیام جنة رجا دا ډال دو یعنی ډال مقصد ده چې د دشمن نه یو سړی د خپل ځون حفاظت په کیمشي سره کوي د ته ډال وي نو که یو سړی وي چې زه د شیطان نه بچ شه د شیطان د وسوسې د شیطان د حملې نه بچ شه نو دا وی دغه رژې په ذریعه سره بچ کیږي او دغه رنګ یو انسان که د جهنم دیر نه بچ کول غوړي نو دا ډال د جهنم دیر نه د بچ کول د پوره بهترین ذریعہ دو نو دا څه شی دو وصیام جنة چې رژه دا ډال دو نو د شیطان نه انسان بچ کیږي په دې په ذریعه سره او د جهنم دیر نه بچ کیږي. او دریم عبادت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې والصدقه تطفئ الخطیئه صدقه د انسان ګناه نه ختمای کما یطفئ الماء النار لکه څرنګه چې د یوې په ذریعه سره ير ختمېږي ير مړېږي دغه رنګ د صدقې په وجه سره د انسان ګناه نه ختمېږي انسان ګناه نه الله تعالی معاف کوي. نو دا درې عبادت دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه درې فائدې شالي دي. الله د عمل کولو توفیق ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.